بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو. امید لرم چې تاسو ورو جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزو کې. دوستانو په خبر د لاسوا کروڑ ډیره زیاته افسوسناک او دردناک واقعه را مخته شوې ده. ناوی خپل خوند خپل لاسونو سره ډیره زیاتې بې دردۍ سره قتل کړی ده. ولې قتل کړی ده، واجه سبب ګناي سره کړی و. دوستانو دې بری کې ټول معلومات په دې ویډیو کې شریکو او که تاسو ټول معلومات باندې ځان خبرول غواړئ، مونږ ویډیو ځان ستر اخیره پورې وګورئ او چې کوم ملګری مونږ په چینل باندې نوی دي هغوی د مونږ چینل مخه ځان سبسکرایب کړي، ټلې نشان دی وای تاکہ مونږ راتلونکي معلوماتي ویډیو تاسو ته اسانۍ سره ملاو شي. دوستانو د واقعه د پیښور د لازا کروڑ ده چې واده په شپه خاوند خپل ناوې ډېرې زیاتې بې دردۍ سره قتل کړه. د قتل وجه څه وه؟ د قتل وجه لا علمي وه. خپلو ملګرو خبره منلې وه. مونږ داسې چې د سړي څه خبره نه کوو چې هغه پوه ده او مونږ د معاشرې کې دا ښه نه ګڼل کېږي چې یو مشر کشر ته خبره وکړي یا پوه کړي. دوستانو واده یو داسې تعلق ده چې هغه کې اعتبار ډېر ضروري چیز ده او هغې نه بعد مونږ ډسکس کوو چې هسه خپلو ملګرو سره چې هغوی مې امزولي، هغوی خپله ودونه کړي نه وي اور تا ته واده برې کې لیکچر دیر کړي اور ته هغه خبره ومني. دلته خاوند ته دا محسوس شول چې ما ښځې واده نه مخکې چا سره تعلق پاتې شوی دی، دې واجب باندې هغه خپلې ښځې باندې فایر کړو، هغه یې په موقع باندې مړه کړله. دوستانو مونږ لا علمي چې دا هغه مونږ د ډګر ته راولي چې کوم ځای نه بیا واپس ډېره زیاته مشکله وي. پولیسو پوسټمارټم کې دا پته ولګېدله د جینۍ چې وه هغه دې نه مخکې هغې چا سره تعلق نه دی پاتې شوی. اوس یې خاوند په چیغو چیغو جاړي، وایي چې ما نه دا څه کفر وشلو، ما نه دا څه ظلم وشلو. او دوستانو یو چیز چې دا کله تاسو یو داسې سړي سره ډسکس کوئ چې هغه خپله پېښه نه ده پوه، بیا اثرات چې دي ثمرات چې دي هغه بیا داسې مخې ته رسي چې څنګه چې دا الګ دي. دوستانو مونږ ته پکار ده ته هر یوې خبرې تحقیق وکړو، هغې باندې ریسرچ وکړو، هغې نه بعد چا سره مشوره وکړو پوه سړي سره. داسې سړي سره نه چې هغه خپله نه پوه ده. هغو عموما په ګپ شپ کې هم خبره کوي، هغې ګپ شپ کې چې کومې خبرې نتیجه وي نن تاسو ټولو په مخه مخ ده. دوستانو د باره کې تاسو سره د کومنټ سیکشن کې خپل رایې ضرور وکړئ. والسلام.